محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت طیبه سلسله بیانې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته ورسېدو د صحابو نه مشوره وغوښته. د مشرکینو د قیدیانو د ژوندو په باره کې تاسو ته مخکې معلومه شوې وه چې د بدر په جنګ کې د مشرکینو د کافرو 80 کسان د قتل شو او 80 کسان د مشرکینو دا گرفتار شول، قیدیان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه 80 کسان ځان سره مدینه منورې ته بوتل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې په بابت کې د صحابو نه تاسو کولو چې دوی سره څوک آیا دوی د سفیدیه په عوض کې ژوندۍ پریدو او کدی قتل کو دوی سره سجل کو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه راغون کړل، هغه ته فرمایل چې الله جل جلاله تاسو ته په دې خلکو باندې قدرت درکړې ده، قوت درکړې ده، یعنی تاسو ته اختیار دی، تاسو هر څه کولای شئ. ای وجلم شي دی دغه سم پرې خو شي دی نه فدیه موصلول شي. تاسو څنګه خوښه ده؟ حضرت عمر رضی الله عنه خپل رائے بیان کا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې کارونو کې چې هغه انتظامی امور او د هغې په باب کې به وحی نه نازله شوي، نو په هغې کې به د صحابو نه مشوره اخیسته. قرآن کریم کې الله جل جلاله په خپل کلام کې خوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي وشاورهم فی الامر، او دین ته معاملاتو کې مشوره اخله. فاذا عزمت فتوکل علی الله، او چې کله ته په خیر اده وکې فیصله دې وکړه، زړه کې دې یو خبره غوټه کړه چې په دې به عمل کوو، بیا به الله باندې اعتماد کو، توکل کو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی چې مشوره کول پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلفاو په زمانه کې جمهوریت نو، لیکن شورایی نظام وو. حضرت ابوبکر صدیق سے خلیفہ دے، جمهوریت په طرز نه دی راغلی. حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین دے، دویم خلیفہ دے، د جمهوریت په طرز نه دی راغلی. حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین خلیفہ ثالث تے، د جمهوریت په طرز او بلار نه دی راغلی. نن سبا چې کوم جمهوریت دی دا صرف زمونږ عجمو دپاره مونږ چې چا خوند غشتی دی د پیرنګیانو یهودو دا نظام مونږ ته رایستی دی، هلته هم صدارت دی. حضرت علی کرم الله وجهه په زمانه کې جمهوریت نظام دانو، خلافت و لیکن شورا و. او چې کوم مقتدر طبقه صاحب اقتدار خصوصا خلفا اغی ته د قوم امارت د قوم سرپرستی او مشري حواله شي و، نو هغه صاحب تقوا، هغه داسې خلکو چې نور هغې ته نه رسېدل. او په کار دا ده چې د ملک سربراه هغه په تقوا کې، په للهیت کې، په علم کې، په قابلیت کې د ټولو نه اعلی. او کله چې داسې کس راشي هغه حکمران جوړ شي، هغه حاکم جوړ شي، هغه بادشاه جوړ شي، نو دا د خلفاو نه پس هم دا نظام خولی دی. الله پاک مونږ ته عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې دا د ړومبۍ صدۍ سر ته د رسېدو په اخري سر باندې راغلی دی. 100 کاله پوره کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت
او دلته د خلافت وخت پوره کیږي 2 کاله په دې د صدۍ بند شوی د لومبۍ صدۍ هجری به راغله دی لیکن چونکه دکې تقوا وا دکې للهیت دکې خوف خدا دا هغه کسو چې د منبر نه د خلافت په اړه کې اعلان کیږي د استنې سرناست سن شاته ځان پټ او صادره پسر نو صادره پزان را خور کو چې ما سو کو نه پیژن ځکه چې دا خلوی بوج د قوم ما ته حواله شوی دا سې کس چې هغه ته د خلافت او حکومت حواله شي نو چې هغه په قبولولو کې د الله نه یریږي نو په چلولو کې د الله نه نه یریږي او چې کله د الله نه یریږي نو هغه یو قدم داسې کیږي چې معنا چا سره زیاتې ونشي ذکر حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي بعض روایتو کې د بیزی تذکر رضی بعضی کې د سپی چې په عراق کې د دجله او د فرات په غاړه باندې د لوګي نسپمري نو مانو په ورځ د قیامت الله پاک تاسو کوي نو چې کله داسې کسان خلیفہ شي نو بیا به هغه کچرته هغه ځان یو امرم کوي او داسې کوي چې د کتاب الله د سنت رسول الله د هغه خلاف ورزي و پاږي د امت او د قوم د اصلاح په باب کې وکړي او هغه به داسې قول چې د پیغمبر د طریقې خلاف بني او که په جمهوریت راولي د ټول ملک په ډون راولي چې پاغه کې تقوا ني پاغه کې دین ني د سره دین نه پیژني نو قیاس کنز ګلستان من بهار مرا چې څنګه خلق ته بیا به داسې بادشاہي چې څنګه شاروسته داسې بداغه حکمونه داسې بداغه ویناوي خلق ته دوکه منافقت د لارې چارې به اختیاري زعام خبره کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شی امت ته پریخو حضرت عمر رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه شورای نظام پاغه کې یو خبر بیان کړ او خلیفہ به مشر بیا کله کله د مشورې دوران کې د سړی رائے بدلې دي شي بیا به کله کومه تویشنه بیا به آغوک اوسم پکار دادا چې ملک خو لاسه کې صوبه ضلع یو اداره هغه بغیر د مشورې نه چلول نه دی وکړ چې باغې کې د څو کسانو راهنمایي او سرپرستی کیږي او ان تر دې چې یو سړی په کور کې یو فیصله کوي نو په کور کې د خپل اهل او عیال سره مشوره کوي د خپل بچو سره د مشوره کوي د خپل لونو سره د مشوره کوي د خپل خزي سره د مشوره کوي ټیک ته خزي ناقصات العقل لی لیکن کې دې شي چې الله جل جلاله د دې ناقص عقل په مزغو کې داسې خبره واچي چې غستا مزغو کې ناراضي او سرپرست د قوم مشر خو خزنی خو سړی نو فیصله خو باسم سړی کوي مشوره دا غي نه واخلي او ضرور نه چې دا غي په مشوره باندې تعامل وکړي قران کریم کې الله پاک فرمایي الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں کے اوپر نگران ہے نگہبان ہے گھر کی رکھوالی گھر کی سرپرستی گھر کی حاکمیت یہ مردوں کے حوالے ہے عورتوں کے نہیں جو حکم صادر ہوتے ہیں گھر کے بارے میں بیٹے کے بارے میں بیٹی کے بارے میں رشتے کے بارے میں مختلف امور میں وہ مرد کے حوالے گھر کے اندر حفاظت گھر کے مال کی شوہر کی عزت کی اپنے اولاد کی تربیت کی ان کو سنبھالنے کی گھر میں شوہر کے گھر میں کسی کو نہ چھوڑنے کی یہ سارے امور عورت کے حوالے دا ټول زنانه حواله ارز مدا کولو چې شورا مشوره منس مونږ سبا مشوره پریخي دا پکار کې برکت نه دیندار خلکو مشوره پریخي دا چې یو کار کوي مشوره نه کوي چې خپې په ووري نو هغه وخت کې خو ورخ نه وبتيري بیا وایي چې زه څه چلو کوم الکه چې تاسو وخت کوله هغه ټیم کې د ځان مشوره اغشته یو خزه چې پریدي یو خیدار چې پریدي یو فیصله چې کوي بغیر مشورې ځکه هغه ټیم کې باندې یو نفسیات او خواهشات او وساوس او خیالات تصورات هغه په غالب دي خپل ځان تسوي نو فیصلو کی او چې کله بیا کار خراب شي بیا یو ترازی بل ترازی کله مشوره کله دعا حالانکه هغه وخت کار نه کی نو عرض مې دا کول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر د قیدیانو مبارک مشوره سید الرسل خاتم النبیین له هغه چې کوم فیصلو کی هغه بسم راجیبی هغه ته خدای شافعی صلی ضرورت نشته ځکه چې د انبیاء او خصوصا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي د خبرو اصلاح دا غي تربیت او دا غي توینا د چرته نه کیږي د برن د الله جل جلاله د طرفنا
چې هغه د دنیا او د اسمانونو خالق او مالک دی، او هغه د هر څه نه خبر دی چې کوم شی کوم ځای کې پروت دی، کوم کې د مسلمانانو فایده ده، کوم کې نقصان دی. که د هغه د خولې نه یو خطا خبر راځي نو الله پاک به اصلاح کوي. لیکن په دې کې تعلیم د امت لپاره چې پیغمبر څنګه کوي داسې تاسو هم کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو نه مشوره وغوښته. حضرت عمر رضی الله عنه رای ورکړه چې یا رسول الله هر یو قیدی خپل عزیز او رشتہ دار ته حواله کا چې هغه قتل کی سره پریږي. زما دا مشوره ده، ما ته زما عزیز حواله کا، علی ته د علی عزیز چې عقیل دی، هغه رور دی، هغه بدر کې د کافرو سره راغلی، هغه وته حواله کا چې هغه سر پریږي. ما ته زما عزیز رشتہ دار حواله کا چې دې سر پریږي. او دا عزیز ته حواله کول په دې بنیادو چې سبا مو پر دې سړی سره پرړه کې دشمنی پیدا نشي چې زما ورور د وجلو چې په خپل الله سي قتل کو نو دا لانجی وټولې غوسه شي. او بیا دا فرمایل زکه چې دا سرغنه دي د کفر، دا هغه خلق ته چې ته تنکړې وي، مسلمانانه تنکړې اسلام ته نقصان رسوله، دا الله او دا الله د رسول سره دشمنی اغشتي او دشمنان دا ختمول غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راي واورېده، سره دا اورېدو، بیا فرمایي چې الله پاک تاسو ته ګوره په دې باندې قدرت درکړې ده، تاسو راي صدا. او دا بیا لقد امکنکم الله منهم، دا لفظ استعمالول دې د پاره چې دې په باندې رحم وکي او دې په ترسو کې او د دې راي دا راشي چې پرې دی. د حضرت عمر رضی الله عنه دا راي دا اورېدو نه پس بیا دا جمله ارشاد فرمایله. مطلب دا چې داسې سوکشتل شي هغه داسې راي راکي. او دا مشورې دې د پاره مغشته چې د صحابه زړه وساتي، د خپل طرف نه یو کار نه کوي. نو حضرت سعد ابن معاذ دا غره امدا ولکه څنګه چې د عمر سیب و، عبد الله ابن رواحه دا غدر ایدا و چې په اور کې وسوځوي دا ټول هغه صحابي دي. خود اکثر صحابه او په خپل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر صدیق را ایدا و. صدیق اکبر نه تاسو کو هغه به چې یا رسول الله زما خپل خیال لاره چې دا خلق مونږ د دې نه فدیه وصول کو او دې بریدو، ځکه چې کې دې شي چې په دې فدیه وصولولو سره اسلام ته مسلمانانو ته مدد او خیر ورسي او دا خلکو باندې زمونږ احسان وکړي او دې سبا زمونږ د احسان د لاندې وي. کې دې شي الله جل جلاله دې ته توفیق د اسلام ورکړي او دا خلک مسلمانان شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راي خوښ او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فیصله وکړه چې دې نه فدیه واغشته شي. خو چې څنګه فیصله شو د الله جل شانه د طرف نه حکم نازل شو، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. نبی کے شان کے مناسب یہ نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خون بہائے. دا الله جل جلاله د خپل بندگانو چې په خپل الله سي جوړ کړو دا غي مبارک د الله راي دا. الله پاک په خپل بنده ډېر مهربان او مین دی، لیکن چې یو سړی سرکش شي دا لاس چې زما په دې باندې کینسر ولګي او تر دې پورې دا ټول خراب شو او ما ته ډاکټر وایي چې دا کینسر ستا روان دی بدن ته خوريږي، نو زه ډاکټر ته هم چې ډاکټر صاحب دا لاس مې پرېږ، دا ما ټول بدن به سره خرابېږي. زه خو به د خپل لاس باندې د ټولو خلکو نه زیات مهربانه چې په دې کې ازغې لاړ شي نو زه چغې وهم، چې ستن پکې نه نوځي نو چغه وهم. او دغه لاس پرې کولو ته تیار یم، ولې؟ ځکه چې زما ټول بدن د ځان سره وړي. دغه وخت کې زما په دې لاس باندې رحم کول دا زما کوم عقلتوب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله فرمایي ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. د نبی د شان سره دا نه خایي چې هغه د قیدیان ځان سره ساتلی تر سوچي ویني نه بیولي. مطلب دا دی چې دا قیدیان فورا ختم کړي مو نه خبر. خدای دا غي فیصله نه پس دا آیت نازل شو. د دین مخکې بعضی حضرات وایي چې الله جل جلاله په ذریعه د وحی خپل پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اختیار ورکړو چې تاسو خوخه ده، تاسو خوخ کوي فدیه وصول الخوخوي او کنه د دې قتلول خوخوي، دې مسلمانانو ته اختیار. رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه مشوره نشته او چې کله دا فیصله راغله بیا د الله جل جلاله حکم دا سره نو چې کله د الله پاک حکم رالو نو ابو بکر صدیق او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دواړو جوړل.
او دا جړل یې د څه دپاره د الله جل جلاله د تنبیه د وجه نه زورنې د وجه. عمر صاحب چې ولیدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله تاسو خو ژاړئ ولې؟ وی ای عمر د الله جل جلاله عذاب نازلېدو او ما ته د دې ونې نه زیات نږدې ښکارېدو، یو ونې ته اشاره وکړه او که بچ کېدې نو عمر او فلانکې فلانکې به دې بچ شوی نورو پکې راګیر شوی. او دا الله عذاب د الله پاک د ناراستیا نښه ده، د الله د قهر نښه ده. او پیغمبر د الله جل جلاله ناراستیا نه غواړي. که څوک وایي چې د پیغمبر نه الله جل شانه راضي شي نو پیغمبر داسې رایه ولې ورکوله؟ نو داسې رایه چې چا ورکړي وو نو په هغې کې 3 طبقې ودایات ساتئ ښه، چې چا وی چې یا رسول الله پیسې دې والې. په دې کې یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابو بکر صدیق سے غونې شخصیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مطلب د دې رائے او د دې فیصلې نه سو هغه خلکو باندې رحم کول، هغه رحمت للعالمین. که څوک وایي چې په کافر رحم نو رحم په داسې وخت کې کولو چې هغه په وسه او په اختیار کې. د صحابه صفت الله جل شانه قرآن پاک کې بیان کړی دی، وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. اور جب ان صحابہ پر کوئی زیادتی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے تو یہ اس سے بدلہ لیتے ہیں. او چې کله به څوک په لاس کې رال نو بیا به معاف کولو. صحابه داسې خلک چې کله به ورسره چا زیاتي وکړو نو بیا به د هغه نه د زیاتي بدله اخیسته، د هغه معتبري، د هغه بغاوت، د هغه زورورتیا هغه به په خاورو کې یو ځای کوله. صحابه به د هغه غرور هغه مات کو. او چې کوم سړی به داسې رالو دشمن به و خو عاجزۍ او د تذلل په شکل کې به رالو وی چې صاحب معافي راته وکړه نو صحابه به فوراً معاف کولو، ځکه چې اوس یې په قدرت او وس حاصل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم رایې او د هغې فیصله چې وه هغه د ترحم په بنیاد باندې وه، په دی باندې رحم او اصل رحم په دی نو په مسلمانانو. او هغه رحم دا و چې د دوی نه فدیه واخیستی شي. دغه وخت د بدر په موقع باندې مسلمانانو سره د وس د تورې د اخیستو طاقت یې نو، د چاقو چړې د اخیستو طاقت یې نو. ګټو باندې ډېرو دا جنګ کړی دی او په کوتکو باندې کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوښتل چې د دې جولۍ ته سره شي او دا خلک به خلاص شي، دا رحم. ابو بکر صدیق رضی الله عنهم دا غوښتل. دویم بعضې صحابه داسې وو هغوی وي چې دا پیسې واخلو نو په دې پیسو باندې به زمونږ څه کار روان شي، او کار روانېدل اجتماعي کار روانېدل، تقویت به مونږ ته ورسي. نو دغه وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نظر په ترحم او شفقت باندې دی، او د دې حضراتو نظر چې کوم دی نو هغه په مالو چې زمونږ لاس ته راشي مونږ به مضبوط شو. نو دوی کې یو ګناه یو قسم د الله جل جلاله د ذات نه نظر اوړېدلو پیسو باندې کېدل. او دریم کېدی شي چې بعضې کسان پکې داسې مو چې هغوی دا پیسې او فدیه ځان دپاره اخیستل چې مونږ ته راشي مونږ باندې لونې تکړه شو، مونږ کره غله نشته، مونږ کره د خوراک سامان نشته، دا به تقسیم کړي پیغمبر علیه السلام، دا به زمونږ په کار راشي. دا صرف ذاتي مقصد. نو پیغمبر یا ابو بکر صدیق سے بیا د دویمو مسلمانانو چې د پیسو په حق کې فیصله کوله دا ذاتي فایده نه وه، دا د بل مسلمان فایده وه. او د بل مسلمان فایده دا اجر دی، ثواب دی، دا داسې عمل دی چې په دې باندې ماجور. ته د جماعت لپاره خلکو ته وایې چې جماعت جوړېږي چې اندر اړوي، دا سوال نه دی ښه، بلکې په دې کې اجر دی چې یو مسلمان په هغې باندې پیسه ولګي، ځکه چې پیسې په ځای شو دی به مړ شي، دلته به د هغې اجر رسېږي. او ته چې وایې چې په ما پورې قرض دی ما ته پیسې راوړه، نو دا بېل رنګ سوال دی، دا د ذات لپاره دی. دا سوال کول که چېرې ضرورت نه نو داسې کس به په ورځ د قیامت راځي او د ده په مخ باندې به داسې لکه پیشوګانو چې پیچونګارې لګولي، دا مخ به ټول شوکېدلی او دا قطرې او دا سرمن به ځوړندې وینې به ترې بهیږي. په دې حال کې به دې راځي ځان لپاره چې سوال کوي. او چې کوم د جمع د مال لپاره بیا سوال کوي نو د هغه بیا عذاب او د هغه سختي خو د دې نه هم ډېره زیاته سخته ده. نو خبره یو وي لیکن په هغې کې فرق د فدیې تذکره دا 3 قسمه شوي ده، په دې کې فرق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس ته په دې کې څوک ګوته پورته نه کړي چې ګینې هغوی مال واخ کړی. هغه خو رحیم مهربان رؤوف الرحیم، ډېر نرم دل په امت باندې ډېر زیات مهربان. نو دا عذاب کراتلو دا به په هغه چا راتلو چې کومو کسانو هغه رایې د مال لپاره ورکړي،
او حضرت عمر رضی الله عنه دا غیر رائے دا دا یو څو کسان رائے و د یو دریو کسان حضرت سعد ابن معاذ دا رائے عبد الله ابن رواحه دا اور د سوزول رائے و خو غنه د خوښ شي الله جل شانه دا غي تذکرہ نه کړی صرف د وینې ته یو تذکرې کړی ځکه چې اور کې سوزول تعذیب بالنار خدای پاک نه خوښیخه چې تاسو په اور کې اوسوځي او داسې واقعات په اسلامي معاشره کې کیږي په دې ملک چې د خپل ذاتی مفاداتو لپاره د جیداد لپاره د مال لپاره وغیرہ وغیرہ خپل رور خپل گاونډي خپل عزیز رشتہ دار هغه په اور کې سوزول داسې واقعات شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه خوښي دشمن سره نه خوښي او الله جل جلاله دا نه خوښي بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه فیصله کړې و چې هغه د الله پیغمبر او هغه فیصله وا او د الله د حکم خلاف ورزي نو ځکه چې آیت رستو نازل شو فیصله مخکې شي و نه دغه فیصله مطابق عمل شوی دی څوک دا نه وایي چې ګنه فیصله خطا و ځکه دغه کسان یې وجلی نه دی بیا دا د رستو لپاره بیا حکم نازل شو او دا د الله جل شانه خو خداوا نه یو افضل صورت وی یو مفضول وی یو افضل صورت وی یو مفضول وی داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام د فیصله ذکر الله پاک قرآن پاک کې کړه وګورئ داود علیہ السلام یو فیصله کړی دا او سلیمان علیہ السلام وی چې دا فیصله ما ته راغلی وی سلیمان علیہ السلام د داود علیہ السلام زوی دی ها وی کدا فیصله ما ته راغلی وی نو ما بداسي کړی و نو الله پاک فرمای ففهمناها سلیمان ہم نے اس کی سمجھ کس کو دی سلیمان کو دی د فیصله فهم موږ سلیمان ته ورکړو نو د سلیمان فیصله الله خو کړی ده حالانکه داود علیہ السلام پیغمبر خدا فیصله چون کې اولا وا افضل و نو د خدای خوخه دا تاسو په دې خبرو پوي بعض شی ناجایز ني لیکن د بل په مقابله کې خني او دا اختیار چې ورکړي الله پاک نو دا د ابتلا د بار ورکړي امتحان د بار قران کریم کې یو ځای د پیغمبر علیه السلام بیبیانو ته الله پاک امر کړی دی هغه وخت چې کله بیبیانو وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې موږ خو د تنګسو ژوند تیریږي په کور کې کله پخلې نه کیږي په میاشتو موږ ته خرچې راکړه خرچې سي واک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پدې ټکی خپه شو او ځان ته یو مخصوص کوټګي او پاغه کې لاړو کېناست چې زه به تاسو څخه قسم یو خړ یو میاش ناراضه بیا الله جل شانه حکم نازل کو یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین ومتعکن وسرحکن سراحا جمیلا تدې خپل بیبیانو ته وایي پیغمبره کچره تاسو دنیا غواړئ او د دنیا زیب و زینت غواړئ نو راشئ چې تاسو ته لږ سامان او متاع درکم او تاسو رخصت کړئ وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فعد الله منكن ان الله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما کچره تاسو الله او الله رسول خلی نو الله جل شانه پتاسو کې محسنات او نیکانو بیبیانو ته الله جل شانه لوی اجر یې نو د دې دا مطلب نه دی چې الله جل شانه پیغمبر پر خلو داغه د خوانه د دې بیبیانو تل د الله خو هغه خو نو د ابتلا او ازمیختو او دې بیبیانو ازواج مطهرات امهات المؤمنین سو په کړه دي دا الله رسول او الله جل شانه ته ترجیح ورکړي د خپل ځان باندې چې نه یا رسول حضرت عائشہ بی بی ته وی لاړ شپ مور پلار نه تاسو کا فیصله به فورا نه کې وته وی چې یا رسول الله دې خبره کې بس د مور پلار نه تاسو کوم او عمر ډیر کم دی ځکه چې پیغمبر علیه السلام وفات کېدو نو 13 کال عمر وی دې کې بس د مور پلار نه تاسو زړه الله رسول ته والله ته ترجیح ورکوم د مور پلار نه تاسو نه کوم بیا ټول بیبیانو هم دغه شي کړی نو دا ابتلا او ازمیخت بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم په دای باندې فدیه مقرر کړ دا غي ترتیب دا چې د 1000 درهمو نه واخله 4000 درهمو پورې فدیه وصول شي ده چې کوم سړی طاقت کم او وسبه کم هغه نه 1000 او چې د کوم ډیر وغه سره مال ډیر نه غنه 4000 درهم وصول شي او 4000 درهمو کې د پیغمبر علیه السلام تر حضرت عباس سے هم هغه کسته چې دا غنه سلو غټه فدیه وصول کړي بعضی کې د منځ کې چې د چا د فدیه وخت نو موبایل بند کړي ټول چې د چا د فدیه وسو طاقت نو او اغیتا لیکت پړد ورتل خط از دو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زمونږ د مدینه لسو ماشومان ته د هغه کس لکایي وخی تعلیم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه تعلیم په خپل بچو ته ترغیب ورکړی دی خلکو چې دا وته وخی. په سکول کې چې کوم تعلیم زده کیږي لیکنا پڑھنا دا تعلیم منافی د اسلام نه دی. چې کوم منافی د اسلام وي هغه ممنوع دی. چې هغه ته بربنډي هغه خزونه پیا حیا اخلي پردت اخلي د سړو او د زنانو اختلاط کوي هغه تعلیم چې هغه خزه بهر روباسي هغه ممنوع دی. لیکنا پڑھنا ویلز د کول دا تعلیم که زنانو کی د کول شي. لیکن تاسو وګورئ چې تاسو په عصري علومو کې دا سه امر خو نشته دی چې هغه د شریعت سره متصادم دی. که متصادم وي بیا ټیک نه دی. نفس لیکل او د کول ناجایز دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بچو ته تعلیم ورکوي لسو ماشومانو ته تعلیم وکړي. دام د الکانو تذکرہ راځي. حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه یو انصاری بچی دی چې دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومه فیصله وکړي پاغه کې د پردی جبز د کړي دغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بخطوط لیکل نو حضرت زید ابن ثابت به راغوستو چې را شو لیکه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې قرآن پاک لیکلو په صحابه کاتبین وحی باغی کې زید ابن ثابت رضی الله عنه لیکون کې صحابي دی. ویله سما شومان ته دی یو کا سبق خو یې غبي اخلاص درې مې دا وکړ چې کوم سړی دام نشي کولای هغه دام نشي کولای دای نه دیزدا او هغه فقیر دی نو هغه دغه اخلاص کو هغه سره عام څه شرط کې خو لکه ابو عزه یو کافر دی قیدی هغه نو سره مالو نه فدیه ورکول شو نه لکایز دوا هغه وی چې ما سره خو اسم نشته او ته وی چې زمون خلاف به چا مدد نه کوي بالکل ټیک ده. نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعریف کې اشعار ویلي قصیده کافرو او اسلام نه دی قبول کړي او سره د کفر پیغمبر علیه السلام پرې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کسانو سره دا وکړ. دلته کې دا معاملې کې دا آلته مکه مکرمه ته خبر لاړو چې کله جنگ وشو او کافر مړ شول او قیدیان شول مکه مکرمه ته خبر لاړو. یو خزاعی کسته د بنو خزاعه قبیله هغه ټول نه مخ کې ورسېږي مکه ته تر اوسه پر الله خبر نو ته لږه چې ټلیفون او موبایل خوشته دي. حیسمان خزاعی دا غنوم دی مکه مکرمه ته چې ورسېږي خانه کعبه ته ورسېږي او لو یې چغه وباسي وی قتل عتبة بن ربيع قتل شيبة بن الربيع قتل أبو الحكم بن هشام قتل أمية قتل وهب بن الحجاج قتل منبه بن حجاج فلان کې مړ شو فلان کې مړ شو فلان کې مړ شو دا غټ غټ سرداران نومونه اخلي دا ټول قتل شو. حیسمان چغه وباسي دغه وخت کې د امیه چې غم قتل شوی او دا غي زویم قتل شوی د دې امیه بل زې صفان چې هغه په بدر کې نو شریک هغه حتیم کې ناس نو هغه سترګې بقره است دې ته ګوري وای چې دا سړی لیونه دی زمونږ د سرداران څنګه قتل شو دا غي خو خاطر کې دا نه تیره ده چې د صحابه د لاس به داخله قتل شي لکه چې د دې تعداد دومره او د غي تعداد لګ او د دې سره دومره وسله او غي سره دانه نو وی خچاته او چې دنه تاسو کې دا سړی سړی مازغت کار نه کوي دنه تاسو کې وته وای چې صفان کوم دی خپل ځان وته یاد کو نو هغه نه چاته تاسو کو چې صفان ابن امیه کوم نو دی وته دا مخامخ ناس چې دغه صفان دی کنه د پلارم قتل شورورم قتل شوی نو صفان اومن لچ دا خبره هټیک ته د سړی مازغت ټیک دی. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما معصوم دی هغه د مور سره په مکه کې هغه وی چې ابو رافع د دې غلام دی د عباس او عباس صاحب دغه وخت چې کوم نه د مشرکین په لخر کې د کافرو سره تلو. عبد الله ابن عباس وی چې زمون کورنۍ زما پلار عباس اسلام راوړو خو پټي ساتلو او دا غي پټ اسلام د وجنه چون کې ظاهر کې اسلام نو د کافرو سره په لخر کې تلو. نو دی وی جماعت ابو رافع بیانو چې د عباس بیبي ام الفضل هغه د زمزم د کوی سره د سفر د لاندې ناسته و او د غزې کې چې کوم دینو ابو لهب هم ناسته او حیسمان آلته کې چې دا اعلان وکړو پاغه پسې متصل بل کس چې راغله دی نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزوی دی چې دغه وخت مسلمان نو دا غنم ابو سفیان دی دا هغه بل ابو سفیان نه دی ښا
هغه ابو سفیان ابن حرب دی او دا ابو سفیان ابن الحارث دی پیغمبر علیہ السلام د ترز وی دی خدای کافرو د جنگ بدر کې او د ژوند دی واپس راغلو چې څنګه رانو ابو لهب هم ناشته د عباس سے بیبی ام الفضل هم ناشته دا ابو رافع غلام هم ناشته نو دنه تاسو کو چې حیسمان چې کوم اعلان کو نو دنه تاسو کوي دی ابو سفیان ابن حارث نشي آیا دا خبر رښتیا ده دنه چې تاسو کو ابو لهب نو دوه د صفا بیان وی چې یو بالکل ټیک وی مونږ چې کله غ میدان ته لاړو هغه کیسه دا وک وی چې مونږ میدان ته لاړو وی مونږ د خپل سټونو وګي هغه ته والا کړی وی هغه پکې دوری چلولې مونږ سکول نشو او بیا وی چې خپل کسان ګرموم هم نه ځکه نه ګرموم چې څوک مړ شو چې ما داسې مخلوق ولیدو چې د اسمان او د ځمکې په منځ کې معلق او باسونو باندې سوارو او دا غي چې کوم دینو سړی او کلی حسین او په هغه په برګ وسونو باندې ناستو ما ولیدل نو چې چرته داسې لخرې دا غي سر بده شابلا روجنګي نو دی ابو سفیان ابن حارث دا اوه نو چې دای اوه نو ابو رافع چې د عباس غلام دی هغه وی چې ما اوه چې په الله مې قسم می دا فرښتې وي نور څوک نو تاسو ته مخکې تذکرہ شوی د چې فرښتې په دې جنگ کې راغلي وی چې ما د فرښتو نوم واغښتو نو ابو لهب چې هغه د کفر غټ سردار او د کافر او پرشتہ کې د پیغمبر علیه السلام تر او دغه د کفر او د اسلام سره دښمنی مخکې تذکرہ شوی هغه وی غوسه شو په قهر شو نو هغه مان په دې مخ باندې سپېړه وستا ځکه چې ابو رافع غلام په مخ نه سپېړه وستا او زه کمزور یم نو به زه اوچت کوم نظم کې ته را خلاص کړ او د پاس را باندې کې نست وې دا تاسو نه متبر جوړ کړل چې ته وې دا فرښتې وي ځکه چې دې سره خدای زړونه ورانه دل او مسلمانانو د تقویت نو دا خبره نه فهم نو ام الفضل د عباس سے بیبي هغه چې دا وکتل ابو رافع وی چې مونږ خوشالي دو په دې خبر ځکه چې مونږ د عباس کورنۍ په پټه مسلمانان شي نو مونږ وی چې مسلمانان بریو مو میداخل مونږ خوشالي دو وی چې څنګه مونږ دا وریدل نو مونږ خوشاله نو دا ام الفضل چې ابو لهب وکړو چې دا سکار وکړو نو ویدغه ام الفضل چې کوم دینو غوسه شونی او بان سره واغشته د خیمه او د ابو لهب چې سردار او د سرته وتر اخلاص کو ځکه چې هغه زمانہ کې دی خلکو کو کافر مو خو چې کله و زنانه سره مقابله شونه بیا به د سن شول ویلې نو چې کله ام الفضل سرته بان سره اخلاص کو پسره ویني رحمت شي نو ابو لهب ام الفضل ته سن شو ویلې ځکه چې دام د الله خاندان سره تعلق وی چې دا غلام دی او د مالک نشته دی په موقع نو ځکه ته وه او تا اوچت را خلاص کو هغه ته غوسه نو بهر حال دا خبر چرالو نو دلته د اعلان وکړو د مکه خلکو چې خبره خو رښتیا شو نو جړل یې ویری کولو یو میاش مسلسل په مکه کې کوسه په کوسه کور په کور چغې سوري د چا پلار مړو د چا زوی مړو د چا رور مړو زنانو جوړل خلکو جوړل بیا چې کوم دینو دی مشرانو لکه ابو سفیان ابن حرب وغیرہ وغیرہ فیصله وکړه چې بس جړه بند کړي ځکه چې په دې جړه مسلمانان خوشحالي او فدیه چې کوم دینو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کا ورن فدیه مو ورکوي پری دی د خپل قیدیان وی دی یو قسم فدیه ورنه کوي ځکه چې کفدیه مو ورکنو هغه ته په خیر رسی تقویت رسی او کې دې شي چې د فدیه مطالبه غي نورم زیاته کې چې د دې پیسې د سرشته د واستاقت شته نو تاسو باندې په فدیه نورم زیاته کې نو دا دواړه کارونه په باندې پابندي ولګول لیکن سره د پابندۍ هر یو کس بدلو خپل خپل سړی به راخلاصول پټ پټ بدلو پیسې به ورکول چې د شانه به 4000 درهم مطالبه واغه وسلور زره ورکول چې د شانه د دریو د دوو د یو مطالبه واغه ورکول خپل کسان به راخلاصول ابو سفیان ابن حرب وزامن تلو دی جنگ دغه تجارتی قافلې سره د شام نه راغلی او تاسو ته پته لګیدلی د ځوامن د یو نوم عمر دی د بل نوم حنزله دی عمر ابن ابي سفیان او حنزله ابن ابي سفیان دا دواړه د په دې جنگ کې تلونو حنزله په دې کې قتل شو او عمر دا بل ورو او د ابو سفیان دا بل زوی د قیدی او د مسلمانانو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې خلکو خپل قیدیان را خلاصول نو ابو سفیان ته سوکرال وته وی چې ته سردار یې مال د سرشتنو د خپل زوی را خلاص کا دوته وی چې زوی را خلاص کم نو زما لاس ته بس خوشحالي راشي ځکه چې یو زوی خو می قتل شوی دی نو دا غویني
به دغسې پرتې وي تازه او زه به د خپل سوی راخلاصوم پروت وي دیم پکې بیا چې کوم دی نو د مدینې منورې نه سعد بن النعمان نومې انصاري صحابي عمرې ته رالو مکې ته نو ابو سفیان دا موقع قطع نو هغه چې وکتل چې دا د مسلمانانو سړی دی نو فورا یې ونیو کسانو ته یې وویل چې دی ونیسئ او بیا یې ګیر کو اشارې کو بیا مدینې منورې ته خبر واستولو چې زما زوی را پرېږدئ نو زه به ته دا سړی در پرېږدم نو بیا هغه انصارو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالل چې د چا خپلو عزیزو سعد بن النعمان وایي چې یا رسول الله زمونږ سړی ګیر کړی دی او هغوی دا مطالبه ده نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې ټیک ده ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو قیدیان هسې هم پرېښول نو د ابو سفیان د زوی عمر ابن ابو سفیان دی د هغې په بدل کې پرېښو او د هغې په عوض کې سعد بن نعمان ته راخلاص کړو مسلمان ډېر قیمتي وي کافر خو نجس دی مردار دی مړ دی انما المشرکون نجس که چېرته مسلمانان په افغانستان کې نږدې تاسو د طالبانو قیدیان هم د کافر په لاس کې او د کافرو قیدیان هم د طالبانو په لاس کې نو که کافر ته پرېږدي چې هغې سره یو ځای شي لاړ شي او هغه هم چې کله ځي نو هغه بیا توبه کوي وایي زما د زامنو د نسوم توبه ده چې بیا به دې سره جنګ نه کوم نو چې داسې کافر پرېږدي نو مسلمانانو ته پکې څه تاوان دی د هغې په عوض کې څه وشي هغه عظیم مجاهدین چې هغه علما دي اولیا دي صلحا دي مجاهدین دي غزات دي او هغې بیا د اسلام خدمت کولی شي راخلاص شي دا لویه ګټه ده غټه فایده ده په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کافر مردار پرېښود د هغې په عوض کې سعد بن النعمان رضی الله عنه راخلاص رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې اوس یو مسله دا ده چې قرآن کریم کې الله جل شأنه د وینې د تویولو د امر کوي ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة دا ولې چې ژوندي وي نه دا جواب دا دی چې د هر یو څیز خپله موقع لومبۍ مسله خو دا ده چې کوم ځای د نرمۍ وخت نو هلته نرمي کول پکار دی چې کوم وخت د سختۍ وي نو هغه ځای کې سختي کول پکار دی چې کوم وخت د نرمۍ وي هغه ځای کې نرمي کول پکار دی ابو طالب اشعار دي هغه وایي چې د سختۍ په ځای کې وخت کې نرمي کول دومره مضر او نقصان ده شی دی لکه څنګه چې د نرمۍ په وخت کې ته د تورې په زور باندې چا سره معامله وکړي او سړی قتل کړي د هغې څومره نقصان دی د دې نقصان د هغې نه کم نه دی هر یو څیز خپله موقع یو سړی ستا کور ته راځي ستا حریم ته راځي ستا زنانخانې ته راځي او ته ورته وایې چې آئیے جی آئیے تشریف رکھیے نو دا خو دوستوب دی بېغیرتوب دی دغه وخت کې ستا حجرې ته راشي ستا بیټک ته راشي ته کېنوه ته پې چای وڅښو ته پې روټۍ وخوره او ستا کور ته راشي بې تپوسه بغیر اجازته نه یې غرانه وته کوټې ته ځي نو ته ماته ووایه چې ته په هغې باندې غوسه کېږې که نه که چېرې دغه وخت کې ته ستا په زړه کې د هیجان د بدلې او د انتقام اخیستو نه راپورته کېږي نو دغه بېغیرتوب دی دا دوستوب دی ځکه چې دوستوب هغې ته وایي چې د خپلې ښځې او د خپلې لور او د خپلې خور په معامله کې سړی هغه برداشت کړي چې هغه د حیا او د پردې خلاف وي نو دغه وخت کې خو قهر او غصه سړي ته راځي د هغې نه کار اخیستل پکار دي چې هغه سړی که خطا شوی نی او په قصد را روانو نو چې ورسره وجنګېږي چې نوځي یا ته مړ شي یا هغه مړ کړي خو هغه سړی خپل کور ته او حریم ته پرېنښي دا د غصې موقع ده دا بدر جنگ د اسلام او د کفر په منځ کې ړومبنی جنگ دی او د دې جنگ په ذریعه الله پاک قرآن کریم کې د دې حکمت بیان کړی لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرها المجرمون دا د دې دپاره چې الله جل شانه حق حق کی او باطل باطل کی حق واضح کی او باطل وران کی او ختم کی دې دپاره او احقاق حق او ابطال باطل په دې شکل باندې کېدو چې د مسلمانانو هیبت دا غي زور دا غي قوت او دا غي د کافرو او دا غي ملګری د قتلولو په شکل کې کافر اوویني نو باغی باندې به هیبت سور شي غي بیری او که چېرې غي پریږدي نو دلته نن سبا یو مردار چې هغه بې ګناه قتلونه کوي خلک وجني
یو کیس کې راګیر شو پولیس اونیو بیا پرې خو بیا بل کې راګیر شو بیا پرې خو د بسرې سترګې ګرځي او د به بد عمل نه پرې دا بد عمل بنه پرې ولې د تاسو څوک او چې کله د یو قتل بے ګناه په وس کې قتل شي نو د هم لاړو د نور مرګري باندې معاشره به ټوله چوټه پاک شي هغه به دا بد عمل پرې چاته و بیا په بد نظر باندې ګوري د چا ګوته باندې شي زخمی کول ولی ځکه چې حشر مخ کې قتل دی الله جل جلاله دا غسل ما كان لليمين ان يسخن ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض الله جل جلاله فرمایي چې د نبی د شان سره دا نه خایږي چې دا غسو قیدیان وي بلکې دا چې غبینه تويږي بس مکه کې نو بهر حال الله جل جلاله دا خو خوله او نن سبا تاسو ګورئ چې الله پاک دا خو خوله نبی اسلام اصول دي اسلام د مجرم وینه توي د غیر مجرم نه هغه چون کوي چانټي کوي دا نه چې لس کسان ناس دي پاغه کې یو کس ګناګار دی او نه به ګناه دی په ټولو باندې میزایل او بم او ګولۍ اوره ټوله مړکل یو کس ته هغه نقصان کړی دی او داغه سره زنانه او ماشومان ناس دي ماشومان او زنانه ټوله وشتل نن سبا په پیرنګي او يهودي خپل hebat دبدبه چې قائمي په مظلومانو باندې مسلمانان ملکونو باندې غدا سي کوي او دین اسلام سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدین اسلام منی کوي چې خبردار یو سړیم خزو اون وجني خزي ته بسنه وای ماشوم ته بسنه وای بوډا ته بسنه وای عابد راهب چې په خپل صومعه کې عبادت کوي لګیا دی هغه ته بسنه وای چې جنگي کی تاسو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د بچکولو مبارک فرمایي او بل طرف ته چې کوم دنو دا حکومتونه خپل روب غیر مقایمه لیکن غیر څه په شکل کې غیر مجرمین د مجرمینو په لړ کې وځي بے ګناه ماشومان زنانا دا وجل کی نو دا کفر دی او دا اسلام دی فرق بالکل واضح دی الله جل جلاله چې فرمایي دا هغه کسانو په باره کې چې دې کسانو په هر لحاظ سره مسلمانان پیغمبر اسلام او اسلام ته نقصان رسول نو بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا قیدیان چې کوم دینو په دې شکل باندې چانه فدیه واغښتا سو کې پریخل په دې کې مختلف قسم خلکو یو په دې قیدیانو کې سهیل ابن عمر یو کافر او مشرک چې دې بیا وروسته مسلمان شو او فتح مکه په موقع دیم په قیدیانو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته فرمایل چې ګوره زدا سړی پرېدم خو کې دې شي چې د دې طرف نه تاسو د خوشحالي خبر او د خیر خبر ورسي نو دغه سهیل ابن عمر هغه کس ته چې یو خدای د فتح مکه په موقع مسلمان شوی او بل طرف ته چې کوم دی نو بیا د فتح د صلح حدیبیه روغه چې شوی ده چې پاغه کې سراسر د اسلام خیرو اگر د سهیل ابن عمر کافر په واسطه شي د په منځ کې لیکلو تراغله او دا صلح نامه د لیکله سهیل ابن عمر چې کله د راخکاره شن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې سهل الله علينا الان او کما قال عليه الصلاه والسلام اوس الله پاک په مونږ باندې معاملې اسانه کړي چې سهیل را ځکه چې سهیل له سهل نه او سهل څه ته ویل کېږي اسانتي او سہولت ته ویل کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په مونږ باندې اوس معاملې اسانه نو د په وجه صلح حدیبیه شي او صلح حدیبیه دا هغه صلح ده چې قران کریم کې الله پاک د دې مبارک فرمایي ان فتحنا لك فتحا مبینا د صورت ابتدا د دین کیږي او فتح مبین نه مراد دغه صلح حدیبیه ده چې اے پیغمبر تاسو ته موږ فتح مبین درک سرګند فتح ده او بره ده دا د پلاس شو او دغه کس به ارسته مسلمان شو او د حضرت عمر سے ذکر کوي چې عمر رضی الله عنه د دې سہیل مبارک او فرمایل چې یا رسول الله ماته اجازه راکړه زه د دې سہیل د مخکینی دوه غاښونه وباسم وته وی چې ولې وې ځکه چې د بستا بارک سپک خلق وزوله د غاښونه دی وباسم چې د عبرت باعث وګرځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې نه کې دې شي چې خیر تا ته اسلام ته مسلمانانو ته د پوجا ورسي ایو په دې قیدیانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم پرشتہ کې کېدو ابو العاص ابن الربیع اغم پدې کې ابو العاص ابن الربیع د کافر سره مشرک ته کافر دی قیدیانو کې دا ابو العاص ابن الربیع چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه درالو
د په نکاح کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لور بیبي و زینب مشری لور دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها نه پیدا و دا غي لور پیغمبر علیه السلام بیبيان ډېری او د حضرت خدیجه پرشتہ کې د ابو العاص ابن الربیع ترور و د مور خور و نو داسې وګڼي چې په ابو العاص ابن الربیع باندې د ترور لور واده و او دا حضرت خدیجه رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سفارش کړو چې یا الله زما د خپل لور چې تاسو لور د بدت ورکو ابو العاص ابن الربیع ته ویل ټیک ځکه چې ډیر زیات خوخو وجه سوا د معاملات په کفر کې او شرک ډیر صفاو امانتدار امین راسګو معاملات صفاو ډیر خسړیو اخلاقی لحاظ سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دته د لور ورکړي هغه زمانہ کې د کافر او ته مسلمانې جنکی ورکول جایز تاسو پوهیږئ اوس کافر ته مسلمان جنې زنانه نشي ولېدي که یو کس ځان ته مسلمان وي او عقیدتاً کافر وي هغه ته مسلمان جنې نشي ورکول رشتہ یې نه کېږي نکاح یې نه کېږي هغه هر لحاظ سره ځان ته مسلمان وي ستاسو په دې ملک کې داسې طبقې ډېرې زیاتې دي چې ځان ته مسلمانان وایي دي کافر څرګند د هغې عقیدې د کفر دي هغه لکه روافض شو قادیانیان شو هغې ته رشته نشي ورکولی که چا ورکه هغه لور خورې داسې ده چې لکه دغسې لکه د زنا او د حرام په طریقه چې استعمالي داسې استعمالي یاد ساتئ نو کافر ته نو هغه زمانه کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راتله احکام منازلېدل او په کلاره کلاره نو بعضې حکمونه مخکې نو بعضې رستو بیا راغلل نو مخکې دا اجازت وو چې کافر او مشرک سره د مسلمانې جینۍ نکاح کېږي رستو بیا دا حکم ختم دا هغه وخت کې دا نکاح شوي وه چې کله د مشرکینو سره نکاح جایز و د مسلمانانو خدای یاد ساتئ چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټولې بیبیانې مسلمانانې وې او ټولې لوڼې مسلمانانې وې څلور لوڼې وې څلورې زامن نو د څلور لوڼو د طرف نه زمان څومره کېږي څلور زامن د پیغمبر علیه السلام په وړوکوالي کې وفات شوي ابراهیم قاسم طیب طاهر او لوڼې چې کوم دی نو لوی شوي ودونو ته رسېدلې وې ودونه یې شوي زینب رقیه ام کلثوم فاطمه رضی الله عنهن او بیبیانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یولس وې په یو وخت کې 9 جمع شوي ټول مسلمانان زمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول مسلمانان رقیه ام کلثوم دا دواړه د عثمان ابن عفان ذوالنورین په نکاح کې وي عثمان صاحب خلیفہ ثالث دی اول یو په نکاح کې و چې هغه وفات شو بیا بل او فاطمه بیبي د علی صاحب په نکاح کې وي رضی الله عنه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی دی په کور کې وسره لوی شوی دا خلیفہ راشد دی سلورم هغه مسلمان خدغه یوزم ابو العاص ابن الربیع دی کافر کفر حالت کې نو چې کله دی قیدیو او دا نکاح دغه صورت تاسو ته پته ولګېده نو حضرت زینب رضی الله عنها هغه په مکه کې وه یو ځل دی ابو العاص ابن الربیع ته چا ووی نن به سوالونه پرېږدو دا موضوع سره ته رسو ابو العاص ابن الربیع ته چا ووی چې د ابو لهب زوی چې څنګه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لور واپس کړه مجمع په مخ کې نو دغسې تم ورته دا لور واپس کړه نو دی ابو العاص ابن ربیع سره د کفر او د شرک ووی چې نه قطعا او دا ځکه چې که د دنیا ښځې یو طرف ته کې نو د زینب غونې شریفه او اصیله زنانه به زه ونه مومم چې دا نه واپس کړو د حضرت زینب رضی الله عنها د هغې د اخلاقو د هغې د صفاتو د کفر او شرک په حالت کې دا کوي هغه بدقسمت و ځکه دته الله جل شانه بیا اسلام توفیق ورکو دی مسلمان شوی دی نو دغه ابو العاص ابن الربیع دی په قیدیانو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته و چې فدیه راوړه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د خپل سړي نه اول وصولول نو د خبر چې مکې ته لاړو نو د بیبي حضرت زینب رضی الله عنها چې د پیغمبر علیه السلام لور وه نو هغې د فدیې د خلاصۍ په بدل کې هار راواستول هغه هار و د زرو او دغه هار وته مور ورکړی و د نکاح په وخت کې حضرت خدیجه رضی الله عنها ځکه چې هغه ډېره مالداره بیبي وه نو هغې د خپلې مشرۍ لور ته د نکاح په وخت کې خپل هار ورکړی نو دا هار چې مدینې منورې ته رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو
پیغمبر علیه السلام په سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې. ځکه حضرت خدیجه رضی الله عنها د هغې ښه والی او هغه یاده شوه چې هغې ورسره کوم ښه کړي وایي چې دا هغې دې لور ته ورکړی دی. سترګو کې اوښکې راغلې او بیا یې صحابو نه مشوره واخیسته. ویې فرمایل چې که ستاسو خوښئ تاسو اجازت سره دا هار دی د تاسو اخیستی شئ او ځان ته مال کولی شئ او دا خدای پاک نعمت درکړی دی او که تاسو یې واپس کوئ نو زما خپل رایې د واپس کولو د نه هم ستاسو خوښه. نو چې صحابه پوه شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس کول غواړي یا رسول الله مونږ دا اجازت درکو دا هار واپس کړي. نو حضرت زینب رضی الله عنها ته هار واپس کو دته ورکو چې دا یوسه او دغه سي پریخو خو په یو شرط یې پریدم او هغه شرط دا دی چې ته کله مکې ته لاړ شې نو زما لور به ما ته مدینې ته راسته. نو پیغمبر علیه السلام به د تعریف کولو دی چې څنګه مکې ته لاړو نو د پیغمبر علیه السلام لور بیبي چې هغه د بیبي و زوجای و هغه راواستوله. د پیغمبر علیه السلام به د تعریف کولو وی چې زما سره وعده کړی و وعدنی فوفانی زما سره وعده کړی و او وعده د سر ته رسولي و د نړۍ خوشاله کړ چې سره د کفر او د شرک چې د کلمه کې ته لاړو نو خزه و او خی وسره مینه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته غره واست او چاته و والا خپل رور ته کنانه ابن الربی دا د ابو لاس ابن الربی رور دی. رور ته اوې هغه ټیم کې د امانتونو ډیر خیال کړو چې د خپل ورندار بوزه مدینه منورې ته کنانه ابن الربی د غرمې په وخت کې راووتو تورې لاس کېده او ته یې وی چې زه خپل ورندار مدینه ته بیایم محمد صلی الله علیه وسلم څخه او خبردار کړه دې اوخی ته سورلې ته څوک نږدې شونه په دې توره به خبره کړ. ټول خلک حیران ځکه چې نور چا تر اوسه پورې خپل قیدیان خلاصول یا مدینه سره روابط ساتل د کفر او شرک په حالت کې نو پټ پټو یو دې داسې و چې داسې اعلان یو او دا حضرت زینب رضی الله عنها په اوخه باندې سورکه او د مدینه مکې نه بهر اوتل زوتوا مقام ته چې ورسېدل نو آلته ابو سفیان چې سردار دغه ټیم کې دی ورپسې لاړو اوخته مخامخ ودرېدو ورته وایي چې یو خبره راته کوم د محمد صلی الله علیه وسلم لور که تا هغه ته رسې نو په دې باندې زمونږ هېڅ اعتراض نشته ته یې بوځه خو داسې په څرګنده چې ته بوځې نو دې کې زمونږ تذلیل دی ذلت دی زمونږ عزت ته خاورې کې نو داسې وکړه چې د ورځې مه بوځه د شپې بوځه د دا خبره خوښه شوه کنانه او دی واپس رالو ایو درې شپې تېرې شوې نو بیا د شپې چې کوم دی نو دا په تیاره کې روانه کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې زما لور را روانه ده د مکې نه. نو حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه دا هغه کس چې پیغمبر علیه السلام په ابتدا کې پزوی نیولی و دی او بل کس دا دواړه کله چې لاړ شي او دا وصوله کوي د کنانه ابن الربی نه یو ځای ته یې واستول بطن یأجوج نومې ځای دی هلته دی لاړل انتظار یې کولو چې په دې کې کنانه ابن الربی رالو او حضرت زینب رضی الله عنها په سورلۍ سوره ده نو هغې ته وصوله که هغې واپس رخصت کو دی مدینې ته رال رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه حضرت زینب رضی الله عنها پاتې کېده پیغمبر علیه السلام سره پاتې کېده. یو ځل ابو لاس ابن الربی د تجارتی قافلې سره شام ته تلو خلکو ته مالونه ورکړي دغه موقع کې د بدر نه پس په ده باندې هم اعتماد و چې دا امین سړی دی زمونږ مال ضایع کوي نه. دغه ابو لاس ابن الربی شام ته لاړو واپس چې راتلو نو مسلمانانو یو لښکر بهر وتی نو هغه دا قافله ونیوه او دای مال غنیمت دې ټول واغشتو مال چې څومره و ځکه چې کافر او حربیان. ابو لاس ابن الربی ته نه پټ شو مدینې ته رالو او په تیاره کې نه خپلې بیبي څخه لاړو حضرت زینب رضی الله عنها څخه. پیغمبر علیه السلام ته پته ولګېد هغې ته یې ویل چې ما ته پناه راکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې لور بیبي حضرت زینب ته رالو او ورته وایي چې لورې دې سړي ته پناه ورکړه خو یاد ساته چې د زوجیت حقوق د سره قایم نه کړي ځان به نه ورکړي ځکه چې دغه وخت کې د حرمت حکم بیا نازل شو چې تاسو خپلې لوڼه مشرکانو سړو ته من په نکاح کوئ حرامه شوې وه نکاح بس اوس پابندي ده. البته چونکې مخکې زوجیت ورسره تا تېر شوی د هغې په یې بس پناه ورکړي نو دی وی چې یا رسول الله زه پناه ورکوم دته څه مه وایي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه را جمع کړل په سبا
وی تاسو ته پته ده چې کومه خبره تاسو ته پته ده هغه ماته هم پته ده او ماته ستاسو نه مخکې پته نه ده لګېدلې مطلب دا چې د وحي په ذریعه نه خو بس په دغه معلوم شوي دي چې ابوالعاص قافلې سره را روان او تاسو مال اغشتی دی او هغه راغلی د مدینه کې پناه اغشتې ده دا ټوله خبره تاسو ته معلومه ده ماته هم معلومه ده نو ستاسو دا خوښه ده که دا مال تاسو اخلی هم او که دا سړی پرېږدئ او دا یې وفرمایل چې ګوره د مسلمانانو ادنا کس که چاته پناه ورکړي نو هغه په پناه کړي دا اصول دي اوس هم ښه که یو سړی مسلمانانو کې او کافر ته پناه ورکړي چې دته به څه نه وایي نو بادشاه هم هغه ته پناه ورکوي نو چونکې حضرت زینب دته پناه ورکړې وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ځکه وفرمیل هغې وایي چې یا رسول الله موږ هم پناه ورکړې او بیا دا وفرمایل چې صحابه ووایي چې دا ټول سامان چې موږ درکړی دا ورته ورکړي یو شی واپس چا بوقه راړه چا یو شی راړو چا پړی راړو چا بل شی راړو چې څومره سامان د سره چې ویې کتل ټول سامان پوره شو نو ابوالعاص ابن الربیع اجازت واغشتو وی زم مکې ته مسلمان نشو مکې ته ځم مکې ته لاړو او چې د چا سامانو هغې ته سامان حواله کو بیا ورته ووایي چې وګورئ د چا څه شی ما پورې پاتې خو نه دی دومره امین سړی و ښه دا د کفر په حالت نو ورته یې ووایي چې نه یو څیز هم پاتې نه دی نو چې کله هر څه ورسېدل سر ته نو بیا یې ووایي چې ما دا ځکه ووایي تاسو ته چې زما د اسلام راړو اراده ده خو ما اسلام په دې شکل کې نه راړو چې ما سره ستاسو څه شی پاتې شي او تاسو په ما الزام ولګوئ چې زمونږ مال یې وخوړ نو ځکه مسلمان شو زه د دې لپاره د مدینې نه مکې ته رالم او تاسو ته مې هر شی حواله کو تاسو ما پورې څه نه کېږي وی بالکل وی چې ته امین یې ته امانتدار یې او ستا غوندې کس مونږ نه دی لیدلی د خلکو په ډکه مجمع کې وی چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله کلمه شهادت تیر کو مسلمان شو بیا د هلته نه مدینې منورې ته راغلو دغه د اسلام راړو واقع د فتح نه مخکې ان شاء الله نور چې کوم اسارای بدر دي قیدیان دي دا غي په باره کې ذکر راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ بدر په باره کې هغه رائے چې کومه بیان شي و الله جل جلاله په هغې باندې تنبیه نازله کړه تاسو ګورئ نن سبا زمونږ په ملک کې د کافرو ملګري ډېر دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس او د هغې د ناموس رسالت او د هغې د ذات اقدس په هغې باندې حمله کوونکي خلکو ته شه لار ورکولی کېږي او چې کوم خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت د سیرت او د هغې د ناموس خیال ساتي هغې ته تکلیفونه ورکولی کېږي هغه دشمن ته حواله کوي او دا بچکۍ دې دپاره او هغې ته بیا نور خلک چې کوم دی نو اعزازات او ډګریانې او څومره چې کوم دی نو راحتې ورکوي نو دا مسلمانان ناپوهه دې ته هم نه ګوري چې الکفر ملت واحده دا کفر او دا کافر چې دې کس ته یا دې ښځې ته یا دې سړي ته دا دومره مراعات ورکوي دا په کوم بنیاد باندې ورکوي ځکه چې د هغې په ته خیر رسولی دی د هغې په جولۍ کې خیر اچولی او ته د اسلام نه لرې کې د خدای نه لرې کې د